یو څو احادیثو کې رسول الله مبارک د مثال د پاره نقشې او خطوط جوړ کړي، صحابه پاغي پوهه کړي. نو یو دا غې نه داده عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي د الله پیغمبر مونږ ته دا بورډ راک وې د الله پیغمبر مونږ ته خط راک نو چې رایح کو نو ثم قال هذا سبیل الله، بیا یې او فرمایل هذا سبیل الله، دا د الله رب العزت لاره ده. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، د بیا رسول الله مبارک نور خطونه راخکل خې طرف ته او ګس طرف ته. د دې خط چې رسول الله مبارک راخکل د دوه توجیه کړي دي محدثینو، وې دا خط راخ مستقیم سیدا خط. د بیا رسول الله مبارک ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، نو ګس طرف ته او خې طرف ته ورته خطونه راخکل. داسې یو طریقه دا ذکر کړی ده. نو دا رسول الله مبارک فرمایل چې دا کوم مستقیم خط دی. قال هذه سبل على كل سبيل منها شیطان، و دا اطرافو کې خطونه دي، دا داسې خطونه دي چې دا داسې لارې دي په ار لاره شیطان ناست ابتا دوکه کوي او هر چې ستا د پاره نیغه لاره ده. نو فرمایل هذا سبیل الله، دا د الله لاره ده، خدا نیغه ده. بس دې ځنه شروع شو کګیږي بنا مطلب دا دی چې د قران او حدیث د لاندې به ژوندۍ تیرې کا اخو دې خوازي، نو دا د شیطان لارې دي، شیطانان ورته ناست نو بیا به خرابوي. دویم خط محدثینو راخکله ده، د دې دویمه توجیه دا کړې ده چې خط لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم خطا، ودا سي مستقیم خط راخ کو نو ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، بیا دا سي خطونه راخل رسول الله مبارک خې طرف ته او ګس طرف ته. نو څه خطونه به کې د سي راخلي رسول الله مبارک بیا دا سي خطونه راخل. رسول الله مبارک فرمایي د دې خې طرف ته او ګس طرف ته نور خطوط دي، دا سي زیدا سي کېږي هغه طرف ته دې طرف ته. الله پیغمبر فرمایل په دې لارو درته شیطانان ناس دي ځان به ساتي. نبی رسول الله مبارک فرمایل يدعو الیه، هغه شیطان ته ځان ترابلی، نو کله دی یو خواهش تراکاږي کله دی بل خواهش تراکاږي. وقرأ الله پیغمبر فرمایل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، دا نیغه لار رسول الله مبارک فرمای دا نیغه مستقیمه لار ده، د دې لارې تابعداري وکړه خو دې خو به کېږي نه